ما ته په عام نظر مګوره ښا وبم پیژنې ښا یو ورځ براشي ما به پیژنې دا قاری صاحب به پیژنې دا مولوي صاحب به پیژنې خو اله به مې وپیژنې چې کله مې د جنازې اعلان وشي ښا بیا به مو پیژنې کاش دا دومره اداره چې چلوله خدایا دومره بچوله به دا روټۍ چا کتله دا چندې به چا کولې دا هغه یو فقیر ملنګ و چې ستا بچوله به ګرځېدو ته وغواړه زما بچي ده که نه مونږ د امام شاه ولی الله بچي و په هغې مسند ناست طلباو به وظیفه راوړله نو یو طالب چې د چا نمبر و هغه بیمار نو شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپله وظیفې نه د لوټه پسې لاړ وړه به پکې پراته وو هغې وخت چې ورې وټکو دندې نه ورته زنانه وایي څوکې طالب بیمارو امام شاه ولی الله د طالب په ځای وظیفې له تللی هغه لوټه راوړي دندې نه زنانه وایي څوکې وی امام شاه ولی الله یم وی تا ته ځان بد نه ښکاري چې ته زمونږ په وره کې ولاړ زه هم سړی چې د امام شاه ولی الله په شان هستي ما ته یو عالم وښیه وای سند د حدیثو د ښکاره کا چې پکې شاه ولی الله نو او د سند نبی علیہ السلام ته ورسو دا ګز او دا میدان د امام شاه ولی الله نه بغیر زما سند هم نه رسي د مولوي صاحب هم نه رسي د قاري صاحب هم نه داسې سړی دی وی بس را روان شو وی ډېر خفه وم بس کور ته رالم سملاسم مې بس بیا به داسې حرکت نه کړو مونږ حیران شو به بچوله چنده وکړو بیا وروستو خفه یو بس بیا به دا چنده نه غواړه ما ته څه پته وه چې چنده به زه کوم او ما پسې به خلق په ذاتیاتو پسې لګي ما ته خدا پته نه وه بس بیا به نوره چنده نه کوم بس امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وي اوده شوم چې اوده شوم خوب مې ولیدو خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو خوب اینمه د دواړو جهانو سردار زمون کره رادم نشه ما ته وی شاه ولی الله ما غږ ورکو ما ته وی شاه ولی الله ما غږ ورکو ما ته وی شاه ولی الله تا ته د طلباو په وظیفه ځان بد ښکارېدو او شاه ولی الله ستا طلباو له ما وظیفه راوړې ده واله ما ونه وظیفه راوړې ده ښه مونږ به یې دې بچو له غواړو بس همونږ دقه